ورځې مخکې په داولی کې د کمیټې د کلي د مشرانو په منځ کې څه داسې څه مسلې راغلې وې چې هغه په میډیا باندې ډېر غلطې دغه شوي هغه مسله هغسې نه وه خو چونکې میډیا تاسو پته چې نن سبا سوشل میډیا خبره چې واوري وي یو شان خو خلک ولا رنګ بیا بل شان ورکړي هغه بېګا زمونږ جرګه وه غفور خان جدون په سربراهۍ کې اسسټنټ کمشنر ټوپی مو زوم و ګلاب جبله پکې مو میسل خان پکې انور خان پکې مولانا تاج نبي خان پکې د داړولی ټول مشرانو د داړولی هغه جرګه وه هغه 10 کسان زه یو بله خبره دا کومه چې دا جرګه د پی ټي آی نه وه دا جرګه کې کلهم د دوی د داړولی څومره کورونه چې وو د خاندانونو د هغې نه غوره هغې کې عالمان صاحبان ومو هغې کې پی ټي آی هم وه هغې کې عام ورکر هم وو هغې کې د دغه داړولی موږ د داړولی نه بار د هغې نه یو کس نه دی دا کړی دا دغه د داړولی په اتفاق په اتحاد سره دا کمیټي جوړه شوې ده جرګه جوړه شوې وه چې دوی څه کړي بېګا دوی موږ ته بالکل د کتاب په شکل کې هغه هر څه وښول چې څومره پیسې دوی څخه راغلي وي 1 کروڑ 3 لاک روپۍ کمیټۍ څخه جمع شوي وي د دې نه علاوه چې کوم خلکو دوی سره نغد امدادونه کړي دوی خلکو ته هغه لیسټونه ورکړي هغه ټایم هغه سودا ته هغه پیسې میراو شوي دي چې کوم سامانونه راغلي دي هغه لیسټونه هم دوی سره پراته دي بېګا دوی موږ ته کول هم هر څه دغه کړل هغه پیسې بېګا چې کوم د کمیټۍ هغه وي هغه موږ 2,60,000 روپۍ پی سودا هلته کې تقسیم کړل جرګې داسې فیصله وکړه چې دا پیسې راغلي د سودا لپاره دي نو دغه پیسې موږ په هغه سودا باندې تقسیم کړي نو دا کمیټي په 10 تاریخ باندې ای سی صاحب ختمه کړې ده زه یو ځل بیا ټول عوام ته اپیل کوم چې په 10 تاریخ باندې 10 ستمبر باندې دا کمیټي نوټیفیکیشن شوی دا ختمه وه د 10 تاریخ نه پس چې څه قسم څه راځي نن نه پس نو تاسو به د ډي سي ثوابی یا اسسټنټ کمشنر ټوپی نه انوسي اخلي که هغه د پیسو په شکل کې راځي که سامان او زه تاسو ته اپیل کوم چې سامان موږ نه راوړئ که څوک موږ سره اوس هم مدد کوئ د پیسو په شکل کې کوئ د دې غریبانانو کورونه پاتې دي موږ کوشش کوو چې د دې کورونه موږ جوړ کړو دې په خپلو پښو موږ ودرو زه بیا یو ځل د ټول کمیټۍ د دې د مشرانو خاص کر د ای سی اسسټنټ کمشنر ټوپی د ډي سی د کمشنر مردان د ټولو شکریا ادا کوم چې موږ سره په دې کې مدد وکړو او ټولو پاټو زه پکې یو نه دغه نه کوم ما ورته وایي چې سیاست نه دا موږ بالاتر موږ اتفاق اتحاد وکړو نو موږ نن په خپل پروګرام کې کامیاب شو موږ هر څه ګوره مرکزي حکومت هم ټول چیکونه راړل صوبایي هم راړل موږ ټولو شکریا ادا کوو